بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أو لتناول أحد المذكورين. هذا كان. ولهذا لو قال هذا حر أو هذا كان بمنزلة قوله أحدهما حر. وليس حروف المعاني کی بات شروع اور تروسه حروف عاطفه کی واو فا ثم بل ولكن پورے بیان شیو پنځه بیان شیو دا اوس نه شپږم دی او لس حروف عاطفه دي تاسو پته لګا اوس بیان داو کی عزت دی فصل خلاصه غونډه کې ما ته وکي نور تش مثالونه دي او تفریعات دي دا زه چې څه وایم ان شاء الله دا ټول حاشیو کې ذکر شوی دي وليس اول او معنی کو او د سره بار راځي لنسبة امر الى احد الشيئين د بار او راځي محشلی کلی لنسبة امر الى احد الشيئين په دو شیئینو کې د حکم نسبت یو تکول جاءني زید او عمرو دلته د جاء نسبت په زید عمر کې یو ته کیږي چې زید راغلی او عمر راغلی دی دا او معنی سره مريسي د حکم نسبت کول په دوه شیئینو کې یو ته د محشیه ولې کړی دي او لنسبت احد الامرين الى شيء او کله کله دیر باندې مريسي احد الامرين منسوب شي یو شتا پوهه شولې دا کله چې کله خبر معنی او داخل شي یعنی په فعل معنی داخل شي مسند معنی نو او کله په مسند الیه داخليږي او کله په مسند نو چې کله مسند الیه کې نو به بداسي وي چې نسبت امر الى احد الشيئين یو امر دی هغه منسوب دی په دوه شیئینو کې یو تلکه جاءني زید دا جاء اوس منسوب دی چاته زید او عمرو دلته مسند الیه منس کې اور غلې دی وزم شروع کو چا منس کې اور غلې مسند الیه او کله مسند منس کې اور راځي نو به څه ویو او لنسبت احد الامرين الى شيء احد الامرين کې با نسبت بعد احد الامرين شوی دو شیئین کې بده یو نسبت شوی بل شتا لکه مثال زید قائم او قاعد خیر مشته کنه یو شی زید هغه ته بده دو کې یو نسبت کړي د قاعد یا د قائم دی هغه دواړو کې یو نسبت ورته کړي او کله یو شی منصوب وی دو مسند الیه کې یو تا خلاصه دا شولخه یو شی مسند وی هغه منصوب وی په دوه مسند الیه کې یو تا او کله یو مسند الیه په دوه مسنداتو کې یو منصوب بهرحال او شاته ویل کېږي د لنډ معنی ول کتاب ول لیکلی دا لتناول احد المذکورین احد المذکورین کې یو ته شامل دي و به رسیدلې مخکې راځي مولوی صاحب بيدا او چې کوم دی کله مفرداتو کې داخل وي عطف د مفرد په مفرد وي او کله په جملو کې کله چې عطف د مفرد په مفرد وي نو به ففي المفردين تفيد ثبوت الحكم لاحدهما نو مليسه په مفردینو کې با فائدہ د حکم ورکی خو په دوه یو ته فائدہ ورکی جاءني زید وعمر دلته دوه مفردانو منځ کې راغلي نه عطف د مفرد په مفرد دی دلته بر او څه فائدہ وی فائدہ ورکی ثبوت احدهما ثبوت الحكم لاحدهما چې حکم ثابت دی دوه کې یو ته دا کله چې مفردین منځ کې او راشي او کله د دوه جملو په منځ کې او راځي دوه جملو په منځ کې به څه مقصد وی تفيد حصول مضمون احدهما نه فائدہ به پیدا ورکی ملزم دي دوه جملو کې یو جملې مضمون حاصل دی که خیر می دوه خبرې به توکل لیکه یو د او معنا او دویم نمبر او په دوه محلونو کې راځي مفردینو ترمنځ او جملو ترمنځ دوه شولې کنه په دې پوه شولې مخکې راځي به چې او په دې کې اختلاف دی چې دا لا علی التعین په یو معنی دلالت کوي کنه دا سره باروزه شوی دا سی ویو په دې کې اختلاف دی چې او د سره باروزه شوی نو صحیح رائے دار چې په احد الشیئین کې د یو د تعین د باروزه شوی دی خو اوس غیر متعین دی چې کم یو دی هغه په احد الشیئین کې د یو د باروزه شوی دی
او بعض خلک وایي چې او د شک د پاره دا بعض خلک وایي چې او د شک د پاره دا خبره غلطه راخه او د شک د پاره ناراضي ولی مولوی صاحب شک محل خبر غواړي شک څه غواړي محل خبر او خو په انشاءاتو کې مرাজি او انشاءات قابل لشک نه دي چې او په انشاءاتو کې راځي او قابل لشک نه دي نو ته څنګه چې او د شک د پاره راځي چې چېرې او د شک د پاره وي په کار انشاءاتو کې نه راتللی ځکه انشاءات دا قابل لشک نه دی ولی سي ولیش او د شک د پاره محل څوک وي خبر وي دا خبر دا سي او کدا سي دی په خبر کې شک وي نه به خبره مانی نو بعض خلک صحیح رایدار صحیح رای چې او راضي په دوه شینو کې دی یو د پاره لا علی التعین او بعض خلک وایي چې نه او راضي د پاره ده شک دغه خلکو خبره غلطه ده ولیکن چری او د شک د پاره راتلې په انشاءاتو کې ما نه راتللې حالان کې انشاءاتو کې او راضي او انشاءاتو کې شک ولې ناراضي ځکه مولوی محل د شک څوک وي خبر وي او انشاء خو د خبر ضد ده لہذا انشاء محل د شک نه ده بهم او راضي نو بدلږي چې او د شک د پاره نه ده څو خبرې شولې درې عزت شولې څلورم مولوی صاحب کله به او په خبر کې راځي او کله به او په انشاء کې راځي که معلومه شول چې انشاء کې راځي وخت می ویل کنه انشاءاتو کې راځي نو او کله به خبر کې او کله به انشاء کې چې په خبر کې نو به حکم ثابتې په احد الشیئین کې وتا وینه شوی په خبر کې چې وي نو په احد الشیئین کې حکم یو ته ثابتېږي نلته به په دوه طریقو سره راځي یو په طریقې د بدل راځي ایو په طریقې د عموم باندې راځي خپل کتاب کې روان دي په درخه مجلت او په خبر کې راغلي دي او په طریقې د بدل دي او کله په خبر کې راځي په طریقې د عموم باندې ویګه په دې بیګه کنه خپل کتاب کې مثالونه مل ورکړي دي محشي ول ذکر کړي کتاب کې ور رام شي بهر حال خو څه شو ازیر نه شو دلته لاندې شي ته بدل او ها لا عملا يتناول او لاحد المذكورين على سبيل العموم او یو کی على سبيل البدل محشي چې لیکلي بهر حال پوه شو دې زه خیر مثالونه په کتاب کې راشي به بیت کو دا څومره خبره شول تقریبا څلورم باش شو کنه او پنځم نمبر او چې په انشاءاتو کې راځي یا د اباحت لپاره یا د تخیر لپاره دا ټول فصل خلاصه شوخه نور تش تفریعات دي شپږم باز ور ساخره کې ویو شپږم باز چې او چې کوم د کلب معنی د اله ان راځي دا د نحوی خبره تاسو مخکې معلومه ده او په معنی د او نه بس چې ان پټ وی کدا سبا در او ان پسو دین کې مقدر یو زین کی کنه دا نو کې ولي کلی امیر کې شپږ دي په هغه وو کې یو او دی هغه او چې هغه په معنی د اله ان وی دا ټول شپږ باز سوي دي فصل به اور اول نمبر باز زر پر اعظم نور خبر آسان ده اول نمبر باز د او تعریف دی او سره بار راځي نو کتاب ولا بلندولي کې دي لتناول احد المذكورين فهذا المذكورين کې یو ته شامل وي خو محاشي ته وګوري او کوم حاشیه په لګیدل 4 نمبر هغه ویل دي لنسبه امر الى احد الشيئين او د سره بار راځي چې د امر نسبت کوي د مسند نسبت کوي احد الشيئين په مسند الیه کې یو ته دا الله چې کله مسند الیه منس کې راشي یو مسند الیه معنی بل معنی اتب شوی یو مسند الیه او کله کله لنسبه احد الامرين الى شيء کله په دو امرینو کې یو منسوب کوي یو شیته په دو امرینو کې دا چې کله مسندین مسند په منس کې راشي او دو مسندین منس کې زید قائم او قائم او معنی شو لیکه کله د یو امر نسبت کوي په دو شیانو کې یو تا او کله د دو شیانو نه یو منسوب کوي شی اخر تا مسجل هدا یو مرسه بلک برغوري دویم نمبر باس ما ویل
او چې کوم د مفرد باندې داخلي کې په یعنی دو مفردین ترمن زم راځي او د دو جملو ترمن زم راځي عطف د مفرد باندې کې عطف د جملې په کله چې عطف د مفرد وشي په دې وخت کې بر او څه فائدې وي تفيد ثبوت الحكم لاحدهما فائدہ بغور کوي چې حکم به د دوو مفردینو کې یو ثابت دی جاءني زید او عمرو کې دا مجیئت یا زید ثابت دی عمر ته وایي شو او ځای نمبر کړه د جملو ترمنځ هم راځي عطف د جملې په جملې کې په دې وخت کې به څه معنی وي وفي الجملتين تفيد حصول مضمون احدهما فائدہ بغور کوي چې مضمون د یو حاصل دی مثال به څه وي ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم یا یو بل مړک یو یاد دی وطن نوځي تاسو وکنه به چې 20 سال بار ته مدینه نه بار کړ او یقتلوا انفسکم ويخرجوا من دیارکم دا خو شته مخکینو قومونه خبره ده بهرحال یو بل مړک یاد وطن نوځي اوس د یو جمله مضمون به حاصلېږي یا قتل او یا خروج یو مضمون حاصلېږي سو باسه شو دوا کر دریم مې سم اختلاف ذکر کو چې او صحیح خبردار چې یو راضی په احد الشیئین کې د یو د بار لا علی التعین دې لپاره او وضع شوی دی او وضع شوی دی په احد الشیئین کې د یو د لپاره لا علی التعین لا علی التعین او بعض خلک کوئی چې نه او د شک د لپاره راضی د خلکو خبره غلطه ده ولیکن شری او د شک د لپاره په انشاءاتو کې با نه راتله حالان کې انشاءاتو کې راضی او انشاءات دا محل د شک نه دی کا قابل لشک نه دی ولی شک محل جره خبر دی خبر کې شک راځي انشائی خبر زد دی نو او په انشاءاتو کې راتلل د دې خبرې دلیل دی چې او د شک د لپاره نه دی ځکه شک چې کوم دی دغه محل خبر دی انشاء نه ده دا مشوره ده درې څلورم ملیسم چې او په خبر کې هم راځي انشاء کې هم راځي د مخ کې درې خبره نه معلومه شو او مثالونه کې راځي مراته او برسه پنځم نمبر او چې کله په خبر کې رااله خبر کې نو به با دا مخبر چې څوک چې خبر دې خبر ور کوي متکلم دا به بیان کوي ښا سبا کوي به بیان نو به د بیان دوه طریقې دي یا با على سبيل البدل وي او یا با على سبيل الشمول وي مثالونه روان دي به باغه کې خایو چې ولې دلته په طریقې د بدل دی دلته ولې په طریقې د شمول دی او چې په انشاءاتو کې راشي یا به تخیر د پاره یا به اباحت د پاره ولې به تخیر د پاره ولې به اباحت د پاره الته پته لګي محلونه داسي چې یو تخیر تقاضا کوي بل اباحت تقاضا کوي پوه نه شي څه شو پنځه شپږم نمبر دا خبر وکړم لیسب چې کله د اله ان په معنا باندې او راځي اب اخره کې راشي ورته وګورئ دا سمې شی ویل کنه دا خلاصه د دې مؤشری کړي ټوله او لتناول احد المذکورین او راضی د پاره د شاملې دلو د یو نسبت احد المذکورین ته مسیلیو کې یو ته شاملې دل ولهذا دغه وجه لو قال یوسری مولا وی غلام ته هذا حر خپل دو غلامین یغوب کیود متوجی شي وغه ته وی هذا حر او هذا ليس بل دا خبر ده کې انشاء ده خبر ده کنه دغه هور ده دغه هور ده راسي په دې معنی نوزبا په طریقې د بدل شاملېږي دلته په طریقې د بدل هغه ته به بیان وکړم کم یو دی یار صفایو آیا ونه رسیدل سمول هذا حر او هذا كان بمنزله قوله په منزله د قول د مولا دی چې وي احدهما حر دوړ کې اور دی ورسېدل به دا خبر کیو او احد البدلين ته شمون ویلو خبر کې احد البدلين ته راځي پنځم باسو کې خېلې حتى كان له ولايه البيان تردید لپاره به د بیان ولایت وی کم یو یاد لکه ته شی آزاد دی کم یو دی مسله اسانه ده ورې خو مخ کې خلاصه کې قصې وشو کړه ولو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا او هذا كان الوكيل احدهما ويباع البيع لكل واحد منهما دلته د خبر والے مثال له دلته په طریقې د
شمول دی بدل نه دی. یو سړی وای وکلت ببی هذا العبد هذا او هذا، زوی مولوی صاحب دې کتاب په خرڅولو باندې ما دا سړی مقرر وکیل کو، هغه مې وکیل کو، او مې پکې راوړو. خو موږ پښتو کې او معنی یا کوو، د کتاب په خرڅولو مې یا دا وکیل دی او یا مې هغه وکیل دی، وکیل کړی دی. خبر دی که نه دی؟ خبر دی که نه؟ دلته په طریقې بدل نه دی، دلته په طریقې د شمول دی. که دې کې د خرڅ کو که نه دا غلام هم ټیک ده، که هغه خرڅ کو هم ټیک، دواړو ته اجازت دی. موږ ویل چې خبر کې راشي که نه نو به یا په طریقې بدل وي یا په طریقې د شمول. دلته په طریقې د شمول دی. ونه رسېدې په خبره باندې. او مخکې هذا حر او هذا کې بدلو نه پوهېږي پې. نو ما تاسو ویل د دې به موږ فرق بیان کړو. دې وجه څه ده چې دې وکالت کې وی چې یا به دا یا به هغه یا په بل کې وی چې په طریقې د بدل دواړو کې به یو. په دې مسلې حکم دا دی مولوي صاحب، زه وایم چې ما په دې غلام په خرڅولو باندې دا مولوي صاحب وکیل کړی یا هغه مولوي صاحب مې وکیل کړی. په دې کې هر یو ته اجازت دی چې غلام خرڅ کړو. یو خرڅ کو بس د بل قصه ختمه شوله، بیا زما وکالت خبره پوره شوله. یو پیر خرڅ کو دی یو سړي، بیا ما غلام واپس واخیست، زما ملک رالی. بل کس دا به نشي کولی چې زوړ وکالت په وجه وجې اوس خرڅوم. نه، چې کله یو پیر نافذ شو وکالت اختتام ته ورسېدو، ختم شو. یو فعل وشو که دوه بس یو پیر وشو، خبره ختمه شو. نه پوهېږي. اوس سوال دا دی چې هلکه د اولني ځای کې هذا حر او هذا کې په طریقې د بدلو دی، بلکې په طریقې د شمول دی. د دې څه وجه ده؟ نو محشي د دې وجه لیکلي مولوي صاحب فإن قلت فما الفرق بين مسألة الحرية ومسألة التوكيل. محشي كتري أتم نبرة شكي في كون تناول أحد المذكورين في الأولى على سبيل البدل دي. تناول المذكورين دي كان دوارو كي تناول المذكورين دي يوك بطريقه ده بدل يوك بطريقه ده شمول دي. من ویلو کنه چې په خبر کې تناول المذکورین وی کا مذکورین ته شاملېږي، وکله په طریقې د بدل وی او کله په طریقې د شمول وی. قلنا التوكيل فيه معنى إباحة التصرف في مال نفسه للوكيل بعد أن كان محظورا والإباحة وليس وي توكيل کی تاسو لک متوجه شي یو محظور شي من شي محظور شي اګه دې ما غلام نشو خرڅولې نه د خرڅولې شو نه خرڅولې شو یو من شي هغه کی اجازت ملاو شي اباحت معنی اباحت التصرف في مال نفسه. یو سلام وليس په خپل مال کې دو کسانو ته د یو کار د تصرف اباحت ورکړي چې بس مباح د تصرف کولای شي، دا غلام ما خرڅولای شي او اباحت تقاضا د عموم کوي ښا پاینه شریفه اګه زما د روټي د تیم خړې شي تیو خره یا تو خره تاسو دا کنه دا اوس اباحت شو. مخکې ما روټي و منه ودی د خوراک نو کوم شي چې منه محظور شي هغه کې یو سړی نور خلقو ته د تصرف اجازت ورکړي کنه نو اباحت شو. دا څه شو اباحت او اباحت څه غواړي عموم غواړي یاداري اره وی کولای شي. دویم وجداله په دې توکیل کې د دې کس موکل مقصد دا ازما غلام خرڅ کړي نه کې دانه ضروري چې دا دې خرڅ کړي نه خرڅي نه غریب ته دواړو کې کومي خرڅي خرڅ دي نه پیږي او دغه شان کارونه په دې هذا حرن او هذا حرن کې نشته لري حریت ولا مسله مخکې راځي. ولو قال وكلت ببي هذا العبد هذا ما وکیل کو بخر سوالو دغه غلام باندې هذا الرجل دغه سړی او هذا دغه بل سړی نو كان الوكيل احدهما بوكيل بدي دوالو کې یو ويباح البيع بيع مباح لكل واحد منهما هر واحد بدي دوالو وکیلان کوي وته بيع مباح ده. ولو باع احدهما بدي دوالو کې یو خرڅ کو کنه غشي غلام خرڅ کو ثم عاد العبد الى ملك الموكل به غلام واپس ملک د موکل تراله قسم التوکل لا يكون للاخر اي بيع بل قستا دا اجازت نشته چې هغه خرڅ کی لاندې موشي وجه لیکلي لانه انتهى التوكيل ببيعه مره وکالت یو وکالت وکنه چې خو به وکړه وکالت په دې ختميږي به ستو مال زې وبراوړ د شربت را لبال واخلا روپۍ مولا ور کړی یو به واغستل بس خبره ختم شو په یو به کول سره وکالت سي کی ختميږي کاغار یو کو ختم شو نه پیږم لري خجي مخکې راځي. ولو قال لثلاث نسوة له هذه طالق او هذه وهذه طلقت احدى الاوليين وطلقت الثالثه في الحال وليس یو سړی درې خزي دي او داسي وي هذه طالق او هذه دا طلاق ده او یو کې منځ کې راوړو
یا دا طلاق دا وهذه او درې می د ګوتونی سی او دغه خود او دقم طلاق دا داسې وې دا طلاق دا یا دا طلاق دا او دغه طلاق دا پښتو کې موږ دغه شان ویو هذه طالق او هذه طالق وهذه طالق دې مسلې حکم سره اولانو دوړو مینس کی او راوړې دي او محل خبر دی کنه نو په طریقې د بدل به یو ته شاملېږي به کس خاون ته ویو نو ویل کوم کس خبر ورګه ته ویو ته بیان وک کم یو دی مراد دی احد البدلین ته شاملېږي خبر باره کې مونږ ویلو لہذا هذه طالق او هذه کې به بیان وکي چې کم یو ده دې کې به یو طلاق شي پاتې شو درې ما به فی الحال طلاقي ولی وهذه طالق کې وو راوړې وو او نه دي څوک راوړې وو نو وو خو مطلق جمع لپاره راځي نو دا درې ما به د دوه اولنو دوه کې چې کوم مطلقه را باغیات ابدا په چا معنی ابدا کوم چې مطلقه را باغیات نو هغه ډایرکټ طلاق شي باقي کوم مطلقه د اولنو دوه کې هغه کې به د اختیار وي لہذا اولنو دوه کې به اختیار وي او درې ما به طلاق شي دا هدايه نکاح کې ول راشي دا مسلې کا پوهې به شلې مونږ وګورئ تلکشن دا به نه دي هدايه مسلې دي ولو قال لثلاث نسوه يرسلي ويل ودري خذو کی درې خذو ته ویل له چې دوی هذه طالق دا طلاق دا او هذه یا دغه طلاق دا وهذه او دا هم دا طلقت احدى الاولين اولنینو کې به یو طلاق شي وطلقت الثالثه دو درې مم طلاق شي په الحال ولی منسب درې په الحال ولی طلاق لانعطافها ذکر درې مشره دا عتب دا على المطلقه منهما او دوه کې چې کوم مطلقه را باغی معنی عتب دا ويكون الخيار او بخيار لزوج خاوند ذکر مخبر ته خيار وی کا شاهد البدل کې کم مراد ده فی بیان المطلقه منهما وبيان د مطلقه کې منهما پر اولانو دوالو کې چې کوم طلاقي دا داسې کلام شهیدای کې د قشان مثال ذکر کړی دی ودا بمنزله دا شو بمنزله ما قال احداكما طالق وهذه دا څنګه شو مولوی صاحب اولانو دوه ته چې ویل هذه طالق او هذه لازم شي احداكما طالق تاسو دوالو کې یو طلاق ده وهذه هغه طلاق ده ولته باغ یو خو درې ما ډایرک شو احداكما کې با وته یو چې تعین وکړه احداكما طالق وهذه وعلى هذا قال زفر اذا قال لا اكلم هذا او هذا وهذا كان بمنزله قوله لا اكلم احد هذين ليس لك ببروري امام زفر سے وہی پتہ مخ کی مسئلہ معنی قیاس کی یو سری قسم مخړلو لا اكلم هذا زبردست خبر نه کو او هذا يبدا مطلب دسی وی لا اكلم زيدا زید سب خبر نه کوم والله لا اكلم زيدا او امرا منس کې څوک راوړو او راوړو وبکران ابه دریم نمبر څوک راوړي بکر امام زبر سے وای څنګه چې طلاق په مسله کې هغه دریم متعین او بولونو دو کې بد تعین کولو دلته د حساب کتاب دی د قسم خړو زب خبر نه کوم لہذا ک دریم سے وکړي ډایرک خانس کیږي دریم سے وکړي بس شو خانس شو او بل دو کې کړي یو سره وکړي نه خانس کیږي تاسو چې دواړو سره نه کړي ځکه یو کم یو دی پته نه لګي حالت تعین دی کنه په نه شی خبره مانی دا بچا مانی قیاس کوي په طلاق والا مسله کې التم اولنی دولال تعین او دریم چې وغه متعین په شی په دې مسله کې زمنګ سره د حناف جمهور حناف اگر استوي او به وجه مې لوګو ته وره وعلى هذا معنى مسألة الطلاق معنی قياس وعلى القياس اي على القياس على مسألة الطلاق قال زفر واذا قال يسري لا اكلم هذا سبا خبرنكم رد زيد سرا او هذا ياد عمر سرا وهذا او د بکر سره منکم کان بمنزله قوله دا داس شو لا اكلم احد هذين دې دوه کې یو سنکما وهذا ودرم سنکم فلا يحنس نبهانس کی ما لم يكلم احد الاولين هم ليس ما خبر لګ کمزوري کړي و پورا مینه و کړي لګو ته وکی دی او نو دوه کې او داخل کړي او رس څوک راغلي دی او د مطلق جمع لپاره راځي نو معنا د کلام بداشي اصله به الله هانس کی ما خبر پورا نه و کړي خدي امام زفر سے په زمانه چې ورنو دوه کې یو څه خبري وکي او د دریم څه وکي په شریک اله بهانس شي نو وختي غلط ویلي وکا چې دریم څه خبر وکړي لري کانس کی دا څنګه ده په نو شی خبره ما وو دریم نمبر نمخ کې وو ذکر شوی کنه لا اكلم والله لا اكلم زيدا او عمرا وبكرا او راغلی کنه
او د سره بار چې مطلق جمع لپاره یو سره چې وای لا والله لا اکلم زیدا وعمرا وای یو څه خبر وکړي نه هنس کیږي کنه تر څو چې دواړو سره نه کړي زبا زید او بکر دواړو سره خبر نه کوم دا مقصد دی دا څه ده کنه امام زفر سے وای دلته دغه حساب کتاب دی چې ولنو دو کې به یو مرګري کی او درې مسمرګري شي نو جمع براشي الا به هنس کیږي ګویا د مقصد دا دی چې ولنو دو کې د یو سره او دریم سره به چې می خبرې وکړلې دواړو سره پوره شولې زبان اسکیږم دا مقصد دی نو اولنو دو سه وکړي نه اسکیږي ځکه یو رااله به دي کې خو یو راځي کنه او راغل اندې کې یو مذکور وي اصل کې او دریم ور سمرګری شي نو به جمع راشي جمع رااله نو سړی به حانش شي نه بګي پیږي هغه طلاق ولا بشان خبره ده اولنو دو کې یو مراد دی او دریم ور سمرګری ما لم يكلم احد الاولين والثالث او د دریم څخه خبرې نه کړي صرف ثالث باندې کار نه کیږي او دو مسورینو کې چې دواړو سو کې کار نه کیږي یو سو کې کار نه کیږي دواړو سو کې نه کیږي بلکې دوه مسکو اولنو کې یو او دریم مرګري شي اله بسره حادث کیږي وعندنا لو كلم الاول وحده يحنس من خبر ډیره بدله د ملي سب د خپل اصولنا بيخي اولد دغه من وایو کو دی اولنو دو کې یو خبرې وکړي حادث کیږي اولنی څه خبرې وکړلې ځان لا بهانس کیږي او خیروت وو کې اګه چې کله یو څو کړي نه هانس کیږي ترڅو چې دوه سنې کړي اب خبره به نه شولې من سوایو ایمای ثلاثه اول څل والله لا اكلم زيدا او عمرا وخالد وبكرا وبراو نو منګ وایو کو امام زبر صاحب خبره خو ته یاد راکنه اولنو دوه څه خبرې وکړي نه هانس کیږي اول څه وکړم نه هانس کیږي دویم څه وکړم لا نه هانس کیږي تر دې چې دی ورنو دوه کې دیو سره دریم نه جمع کړي دا خبره وکړه مونږ څه وایو کول څه خبره وکړه ډایرک حالش او باقي خیرو دوه کې تر څو چې دواړو سنې کړي نه هانس کیږي که دویم څه ځان لوکړي نه هانس کیږي ځان له دریم څه وکړم نه هانس کیږي چې دویم او دریم مرګ دي کړه هانس کیږي باندې هانس کینو ټول څلور صورت جوړيږي ټول دو د هانس کېدو دي دو د هانس کېدو نه دي هانس کېدو دو کم دي اول څه ځان له خبرو کړی او دویم اخیری دو مرګري کله به هانس کېږي دریم چې نه هانس کېږي د دویم څه خبري وکي څلورم صرف دریم څه وکي په دې نه هانس کېږي دې څه وجه ده تاسو وګورئ وجه به وکړه وعندنا ازمن بن اسماعیل لو کلم الاول كخبر دا اول څه وکړي وحده ځان لا احنا سوان اسکیږي با ولو کلم احد الاخرين او کچری خبرې وکړي احد الاخرين سره لا يحنسو نه انسکی ما لم يكلمهما ترزوچی زور سره خبرې نه کړي په دې خبره پوهه شری منی سي ټول اخبار خبرې چالو دي دې وجه سره دا وجه بیان کړو دې په سبق بس دې امام صاحب د ائمه ثلاثه او امام محمد امام یوسف سي امام صاحب په دې مسله کې دا سی ولی وی چې اولنی معنی حانس کیږي او اخر دوه کې چې دواړو سو کړي اله باندې کیږي وای ځکه مونږ سي لا اکلم زي دغه ما زید جوړ کو ما ته امر جوړ کو دغه مجهول ویلی کنه سید زید امر جوړ کم خیر هیڅ خبره نشته لا اکلم والله لا اکلم زيدا او عمرا قسم بخدای زبن زید څخه خبرې کوم زب یاد زید څخه خبرې نه کوم یا بد امر سره نو مولوی صاحب دلته دا زید او امر دا نه کړی شو ته څنګه کړه خو معرفت دي نه کنه په دې قسم کې نه کړی دي د خدای یو متعین نه دی یاد کړي یاد دسه لا علت تعین دی کنه چې لا علت تعین دی نو لا تعین معرفت یو لا تعین سي نه کړی نو لا اکلم زیدا او عمرا دا په منزله د چا شو نه کړی شو پوه نه شي موږ دلیل شروع شوه او نکره چې کله په سیاق د نفي کې واقع شي هي کې صحیح عمومي کې بګنی او عام چې مولوی صاحب توجه دي عام هغه په یو فرد باندې هم موجوديږي عام صحیح یو فرد چې موجود شي ما موجوديږي دا عام قانون دی بیا وری مولوی صاحب لا اکلم والله لا اکلم زيدا او عمرا دلته زید او عمر په اوسر ذکر کړی دی لا علی التعین یو مراد دی لهدا په منزلی ده نکری شو او نکره چې تحت النفي واقع شي بس یاغ د نفي کې نو پیدا د چاور کې عموم او عموم حکم دا د مولوی صاحب چې یو فرد کې موجوديږي درسې
انسان عام دے کنه دے الانسان عام دے کا یا دسی وای حیوان عام دے دیکھنا او یو موجود چې خلکو حیوان موجود دی نه برسي نو په یو موجودوالي معنی او به وره خبره دغه نفي کړی د نفي چې خبره به نه کومه د زید یا د عمر صدا سی ویلی کنه یا د پیدا د چا ور کې نکره سیاق د نفي واقع شو پیدا د عموم ور کوي نو عموم تقاضا دا کوي خو دلته نفي د ماده اثبات خبر وکړه عموم تقاضا دا ور کوي لکه دلته عموم نفي عموم دی کنه یو من دی ما وغیره دی هغه اثباتي عمومي دلته اوس نفي ده پته نه کیږي خبره پوهه شولې کنه څم ویلي نه کړي چې په سیاق د نفي کې واقع شي عموم تقاضا کوي عدالت لا اکلم نفي ده کړه نو عموم په نفي کې دی لہذا که یو موجود شو عموم ختميږي یو موجود شو د قسم دا کړو چې زبا ازما په نفي کې عموم دی کچري اثبات را لیکنه یعنی عموم ختم شو زبا انسه نو یو ځای خبرې وکړې عموم ختميږي وسه باندې څه بدل لګي صحیح تعبیر مونږ کو څنګه لا زید او عمر دواړه یاد کړیو او دواړه لا التین په منزله د نکریو نکره چې په سیاق د نفي کې واقع شي به صحیح فائدہ د عموم ور کوي دا سیده مسله کنه چې فائدہ د عموم ور کوي دلته لا اکلم په شرط کې داخل کړي خبره به ور سره نه کومه دا نه خبرې کول یعنی خبره به نه کوم د عام دي که یو څه خبره وکړل عام ختم شو دا معنی دا و چې زما د عدم حانسواله چې دا په عموم باندې نو یو څه خبره وکړل عموم ختم شو لہذا حانسواله براشي نه پیږي اولنی سره باقي پاتې شو اخري دوا هي کې یو معنی کې دی وری ال دا وو دوړ مینس کرا غلې وو اخرو دو کې څو کرا غلې وو خو د جمع لپاره راځي یو سره وای زب خبر نه کوم د زید و عمرا وو سره وای امر سره زب لا اکلم زیدا و عمرا چې څوک وای کنه که زید سره وکړي نه انس کی ترڅو او یا امر سره وکړي نه انس کی ترڅو دوړ سره نه کړي اخرو دوا به جمع کوي لکه وو منس کرا غلې نه به وایي آسان ولو قال بس ته خدا